मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې د الله रसूल دی والذین معه او هغه کسان چې کوم ورسره دي یعنی صحابه کرام اشداء علی الكفار رحماء بینهم الله فرمایي د کافرو په مقابله کې باندې ډیر په سختۍ پیش کیږي او خپل منځ کې چې څوره مسلمانان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي نو دوی با رحم دل یو بل سره ډیر د مهرباني او په یو بل باندې ډیر د رحم او د کرم هغه مظاهره به یو بل سره کوي. سبحان الله. دا د مسلمانانو شان دی چونکه دا د رسول الله صفت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو صفت دی. نو کامل مومنان مسلمانان باغی چې دا صفات په ځان کې پیدا کی او دا صفات پکې او چې بچا کې دا صفات نه بلکې لکه د منافقینو په شان تا په ظاهر خو کلمه وای ځان ته مسلمانان وای بلکې ځنې پکې ځان ته عاشق رسول وای او داغي معامله الټه ده د مسلمانانو سره سختی د خپل هم وطن خلقو سره سختی د عاشقانو سره سختی او د کافرانو سره نرمي دا مسلمان شان نه دی. او بیا یو داسې انسان مسلمان نشي کېدلی نو عشق رسول دا خو د اسلام هغه اعلی درجه ده. دا خبر یاد وساتئ د عشق نه اخوا د الله او د رسول سره عشق او محبت د دین اخوا بل درجه په اسلام او ایمان کې نشته. دا اعلی درجه ده او په دې درجه باندې صحابه کرام فایزو ځکه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې ځانونه قربان کړي مالونه قربان کړي بچي قربان کړي خپل وطنونه قربان کړي. ځکه خو د صحابه کرام په حق الله پاک فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله دا صحابه کرام الله جل جلاله د صحابو ناراضي دي او الله فرمایي ورضوا عنه صحابه د الله ناراضي دي. نو هغه ته الله جل جلاله د رضا مقام ورکړو او مفتی سے موجود دی نور که څوک داسې په تصوف پوهیږي د رضا مقام دا په تصوف کې چې کوم دی د ټول نه اعلی مقام دی. تصوف ویل کېږي چې کوم د بزرګانو دا سلسلې دي تصوف د دین اخوا مقام په ولایت کې دا نشته. رضا داسې کوي چې د الله جل جلاله سره د انسان سره د الله د طرف نه څه کېږي بیماری پر راضی تکلیف پر راضی راحت راضی لږ راضی سر راضی او هر حال کې د الله نه رضای د الله حمد وای دې ته مقام رضا وای. دا د ولایت اعلی درجه ده او په دې درجه باندې صحابه کرام فایزو. ولی فایزو؟ ځکه چې هغوی مکمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغوی مکمل مینه وه د الله جل جلاله سره د هغوی مکمل مینه وه. اوس دا مونږ او تاسو را جمع شو مونږ هم د هغه عاشقانو په لار سنا سره روان یو ځان ته عاشقان وایو خو الله دې مونږ حقیقي عاشقان کړي. خو دا کم خلک چې مکمل د دین نه منحرف دي په بل طرف روان دي د یهودو نصاراو سره دوستانې کوي د سیکانو سره دوستانې کوي د هندوانو سره دوستانې کوي هغوی د عبادت خانې جوړوي څه کوي چې هغه حکمرانان دي خو د هغې په لار نور ورسره روان دي عوام. دا مې واورئ د دې په اسلام کې هم ګوره شک دی شک نشته په اسلام کې د دې چې دا مسلمانان دي او که نه دي. ځکه الله فرمایي د یهود نصاراو سره دوستانې مه کوئ او بیا الله پاک فرمایي چې د کومو کسانو په زړونو کې نفاق دی نبی صاحب ته الله فرمایي ته به وینې چې دوی به د هغې په دوستانو کې ډېر مخکې هغې سره به ډېر چې کوم دی نو ځان نږدې کوي. دا نه منافق علامت دی چې د مسلمان په ځای دوستانه چا سره کوي د کافر سره کوي د یهودي سره کوي د نصراني سره کوي. نو چې داسې کس چې کوم دی نو د هغه مسلمانۍ پته نه لګي نو اخوا عشق د کوم طرفه راغی. دا یو خبره عشق تاثیر د خولې شی نه دی د دې دوه دغه دي یو په زړه کې انتهایی زیات محبت ځکه عشق څه ویل کېږي په محبت کې چې کوم دی نو د حد نه تجاوز دې ته عشق ویل کېږي. دا لغت دی د حد نه تجاوز په محبت کې. نو اول که موږ ځان یاد کړو که نه نو هسې خو موږ ځان ته عاشقان وایو خو الله مخکې ما دعا وکړه الله موږ عاشقان کړي موږ هم ګورې عاشقان دی
ځکه که چېرته د الله د دین خبره راشي او زموږ د ذات خبره راشي یا د بچو موږ ذات او بچي مخکې کوو د الله دین رسته کوو د الله محبوب رسته کوو نو موږ داسې کمزوري حالت کې وو نو بیا داسې خلک چې مکمل اسلام دشمن دي هغې کوم ذکر چې کوم دی عشق باندې راغی. دویم خبر دا مې یاد وساتئ چې موږ او تاسو ته پکار دي چې خپل عملونه هم درست کړو. صرف دا نه چې دا جلسه د میلاد په خپل ځای د مفتي صاحب مخکې د اهمیت تاسو ته بیان کړ خپل عمل درست کول هم پکار دي لکه د الله چې کوم حقوق د فرایض هغه چې کوم دی نو په ځای راوړل پکار دي د هغې سره سره د رزق اهمیت پکار دی حلال او حرام خپل مال او پردی د دې فرق هم ضروري دی ځکه که یو انسان حرام مال خوري پردی مال خوري دا انسان که ټول عمر عبادت کوي هغه عبادت فضول دی د هغې څه فایده نشته دی ځکه د رسول الله صلی حدیث دی چې د چا په خېټه کې یو لقمه حرامه پردی سبزي خورځي الله عبادت نه قبلوي نو چې نه قبلېږي نو عبادت بیا څه فایده شوله. نو خبردار چې موږ او تاسو خپل اصلاح هم پکار د خپلو عملونو او د دې سره سره بیا داسې پروګرامونو کې شرکت دا ډېر یو لوی فضیلت دی خو خصوصا د داسې خلکو نه ځان وساتئ چې هغه په خولې خو اسلام کوي خو نور د اسلام دشمنان دي او صرف هغې چغې وایي یا د دوکې دپاره هغه چې کومې میلادونه کوي لکه اوس تاسو ولیدل که نه زمونږ حکمرانانو چې هغې میلادونه وکړل او خلکو ته یې وښودل چې مونږ هم چې کوم دی نو بس منونکي او دا پلانکې کوو حالانکې بل طرف ته د رسول الله سلام د عزت دپاره هغې د کافرو په سترګو کې سترګه نشي ورکولی دونه نشي کولی چې دی چې کوم دی نو صرف په طور د احتجاج باندې د هغې سفیر بدر کړي دا خو یو طرف ته که چې په اسمبلی کې باز تپې هم جوړ نه دي نو داسې کسان بیا چې کوم دی هغه عاشقان ځان ته وایي د داسې خلکو نه ځان بچ کړي او دا مې یاد وساتئ که مونږ او تاسو ډېر هم نیک عمل وکړو چې خو د داسې خلکو سره مونږ مینه کوو که نه او منع کوي د دغه نه او یا د هغې نفرت نه کوو نو ګورئ زمونږ ایمان هم کامل نه دی ځکه رسول الله صاحب فرمایي چې تاسو په چا کې یو بد کار ولیده اول یې په لاس منع کوئ که دا موس نه کېږي په خوله یې منع کوئ که دا نه نو په زړه کې ته منع شئ یعنې د هغې سره نفرت د هغې نه وکړئ د هغې سره تعلق کټ کړئ او بیا فرمایي چې دا اضعف الایمان دی کمزور ایمان دی او بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دې نه اخوا د اورې د دانې برابر هم ایمان نشته نو خبره دا د رسول الله سم بیان دی زما نه دی دا یو گپ نه دی چې موږ په خولې وایو چې موږ مسلمانان یو او موږ مؤمنان یو او موږ دا یو د دې خولې سره د زړه د هغه هم برابرول پکار دي او هغه تعلیمات چې د الله او د کوم رسول هغه هم پکار دي صحابو چې څه کړي دي هغه موږ له او که موږ دا څوک دا وایي چې موږ خو صحابه نشو کېدلی نه نشو کېدلی خو موږ کوشش به کوو چې د هغې په لار لاړو الله فرمایي داسې ایمان راوړئ کما آمن الناس الله فرمایي لکه څرنګې چې د صحابو ایمان راوړه منافقین ته الله فرمایي نو صحابو ایمان خدا تاسو ته مخکې ما وویل چې هغې خپل جان مال هر څه په رسول الله سم قربان کړو په دین اسلام باندې نو که مونږ یې مکمل نه شو چې څه خو شو که نه خو چې مکمل په بل طرف روان یو د اسلام دشمن خلکو سره مونږ ملګرتیا کوو او په هغې باندې مطلب دا چې مونږ مالونه هم خورو او ځان پې هم خورو او دوستانې ورسره هم کوو نو بیا خو ښکاره اسلام دشمني ده اگر که مونږ د منافقان په شان مونږ ولې نه کوو اگر که مونږ کلمه ول نه وایو صرف د خولې خبره نه ده او ظاهري عمل د هغې سره سره د زړه جذبه په زړه کې د ګنده خلکو نفرت دا هم د مسلمان دپاره ضروري دي الله دې مونږ او تاسو له عمل نصیب کړي و آخر دعوانا